یو سړی د شیطان سره دوستانه و، شیطان سره دوستانه جوړه کړه. چې کله به عالم وفات شو نو دا شیطان به ډېر څوټ کو، ډېر به خوشحال. او چې کله به یو داسې صوفي سړی وفات شو چې صرف عبادتونه به کول، علم به ورسره نو، شیطان به پې غوږ هم نه ګارو، خوشحاله به پې نو. د هغه په مرګ، د عالم په مرګ به شیطان ډېر خوشحاله ده. دا ملګری ورته وایي وی ته د عالم په مرګ ډېر خوشحاله. او چې کله داسې یو صوفي سړی وي چې علم ورسره نه، صرف عبادتونه کوي، د هغه په مرګ نه خوشحاله. هغه ورته راځي چې پریکټیکل یې درته وښیم. ځان سره که یو بزرګ سړی و، علم ورسره نو، ځان بولیدان ته ناست غیر چاپېره. پیر صاحب یو تپوس دنه کوم، شیطان د انسان شکل کې والا راغی. وی تپوس دنه کومه دا ټوله دنیا الله هغې کې راغونډولی شي، د چرګې هغې سړي شک وکړ، راپاڅېد، ته ملګري ته وایي وره، شیطان ورته وایي د ده په اوله سپاره مې عقیده نشته، ان الله علی کل شیء قادر. الله په هر شي قدرت والی، په دې هم قدرت والی چې انډه کې دا ټوله دنیا راغونډه کړي. خپل هم شک وکړو، کم خلک ناست هغې هم ځان سره خطا کړه. بیا راغی یو عالم ته، هغه درس ورکو، طلباو سره ناست، هغه ته وایي وی دا ټوله دنیا، دا شیطان ورته وایي دا ټوله دنیا نه هغې کې راغونډولی شي. هغه خو ورپسې اول وخانده، دې قمقل ته ګوره، ته هغې یادې الله یې د غنم دانه کې هم راغونډولی شي. ته خو له هغې یاد د غنم دانه کې، ان الله علی کل. شیطان ورته وګوره زه دې زمانه هم بچ شو، خپل هم بچ شو، د خپل شاګردان هم زمانه بچ شو. هغه بل په نوم عابد دی، خو په قرآن عقیده نشته. ان الله علی کل شیء قدیر قرآن کې مونږ وی زه ځکه د عالم په مرګ ډېر خوشحاله یم چې عالم د دنیا نه لاړ شي، زه پرې ډېر خوشحاله یم. عابد خو داسې یو بله واقعه علماو لیکلې، وی یو بزرګ سړی و، علم ورسره نو، شیطان ورپسې راغی، وی راځه وخت دې پوره دی، بس نور عبادتونه مه کوه. اس باندې سور راغی د انسان په شکل، دی ورپسې روان شو سره، بس د عبادتونه. هغه چې روان شو چېرته کنده هغې ته وغورځو، دنیا نه داسې لاړه. بیا یو عالم پسې راغی چې ستا چې دی نو څه دی، بس دا ډېر عبادتونه وکړه، وخت دې پوره دی، الله دې غواړي. هغه ورته ته شیطان ته څه یې ولې؟ قرآن کریم کې الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ته د خپل رب عبادت کوه تر هغې پورې چې تا ته یقین راشي. یقین نه مراد مرګ دی. څوارلسمه سپاره کې د سورت حجر اخیری آیات، د خپل رب عبادت کوه. نبی علیه السلام ته الله فرمایي تر دې چې مرګ درته راشي. نو زه د پیغمبر علیه السلام نه اوچت شم چې هغه ته تر مرګه پورې د عبادت ویلو، ما ته په جون عبادت څنګه معاف شو؟ چونکې ورته ونیولو یو څو چونکې مزغاله، یو څو چونکې. د دې وجې نه شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله چې تاسو دا پښتانه ورته لوی ځوان، یو لوی بزرګ تېر شوی شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله بارک راځي. یو ورځ په لار باندې روانو، نو د اوریځې نه ورته آواز راغی، اوریځې نه ورته آواز راغی، ورته وی شیخ عبدالقادر جیلاني بس نور عبادتونه مه کوه، نور عبادتونه مه کوه، بس تا دا عبادتونه الله ته قبول شي. هغه ورته وی ته شیطان یې، ها دا چې آواز راځي دا د شیطان آواز. هم ورته دقه آیات وویل، ځکه قرآن علم ورسره. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې ته د تر مرګه پورې عبادت کوه. نو زه څنګه، زه خو د هغه امتي یم، ما ته څنګه عبادت؟ شیطان په بل اړخ راته وشو. دا یاد ساتئ، شیطان ګورې عالم له د عالم جامه کې راځي، بزرګ له د بزرګ جامه کې راځي، امي له د امي جامه کې راځي. دا یاد ساتئ. نو په بل اړخ ولا راته وشو، ورته وایي په علم دې رانه ځان خلاص کړه، تکبر یې پکې پیدا کړه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ورته وایي نه، د الله په فضل مې د ځان خلاص. ولی علم هو بلعم ابن باغور سره مو، او په علم بچ نشو. علم هو قارون سره مو، خو په علم بچ نشو. نه، د الله په فضل د نه بچ. دیو جن امام رازی رحمه الله یو لوی عالم تیر شوی،
د وخت داسې عالم تیر شوی دی زما شیخ د وصال رحمه الله فرمایل یو ورځ د وخت باچا هغه عیدګاه ته اختر ته منزل راغلی خو د وخت باچا وی هغه پورې با د اختر منځ نه کیږي سوچ امام رازی نه راغلی دومره لوی سړی امام رازی رحمه الله امام رازی رحمه الله بارک راځي چې امام رازی رحمه الله پسې خلق راغله امام رازی رحمه الله ورته وی زب ال د اختر منزل درځما چې باچا د خپل گاڑی هغه وخت کې داغي گاڑی دو چې اسونو باندې یو مزیدار غونته ټانګه به ولا جوړه کړو د باچاهان چې باچا په خپل ما پسې دغه د باچاهان او ټانګه راولي ما پکې کینو په خپل به دا گاڑی چلای واګي بد سره یعنی دې به زما ډرایور امام رازی رحم الله بارکی داغه عقیدت باچا باندې دوم رضیات باچا زبردست موقع لاړ د امام رازی کوسی ته ودرېد امام رازی رحم الله روچته ک او په دغه کې کېنو هغه گاډي کې کېنو او باچا اس هغه واګي لاس کې نیولې درایوس باچا ورته وی امام رازی ته خدا سے سړی نه وي دا ما سره دا ټوکه ولې وکا هغه ورته یو کال پس چې تراشي ان شاء الله د دې پیدا بدلته وای ان شاء الله هغه ورته صحیح کال چې اختر منزل راتله چې وی کته جماعتونه ټول ډک دي مشران هم ناشتي سپینګری هم ناشتي بوډاګان هر سړی قران د کولو ته ولی خلق ذهن کې دا خبر راغله چې علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چا سره باچا یخپول راځي ته زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مادانه چې تکبر کاو دې د پاره مې پتا دا کارو کو چې د خلقو کې د علم چرچا زیات شي نو امام رازی رحم الله بارک رازی دا د منطق لوی امام تیر شوی او تفسیر کبیر لیکل هغه د تفسیر بارک رازی چې هغه کله کتاب لیکو تفسیر امام رازی لیکو نو هغه د کور چھت خرڅ کړ بس دغه څه بوشه درګي خرڅ هغه وخت کې پاڼه بالپن قلم غسل ګران دی واغسته وی چې کله مې د قران کریم تفسیر برابر کو د وخت باچا زما قرضدار دا د قران برکت نن خو قران کریم بیانېږي موږ سره قران لټیم دي انجلس مين دی یاره د وخت کې خو روټه خورم د وخت کې خو نوزګار مستړم د قران کریم برکت دا او د قران کریم د تفسیر نو امام رازی رحم الله چې کله وفات کېده علما ذکر کی شیطان سره مناظره کړي د پزن کدن کې شیطان سره مناظره کړي دا شیطان ورته الله معنی ویاو په کوم دلیل وی پدی دلیل باندې د منطق په دې دلیل باندې وی خان وی پدی دلیل خدای اعتراض راځي شیطان ورته وي پدی دلیل یو کم سل دلائل ورته امام رازی رحم الله د منطق وی منطق لکنن زبتا زدا ساينس وای عقلیات دلائل ورته وی پسلوانو باندې شیطان اعتراض امام رازی رحم الله ورته اخر کې وی ویزو الله بغیر دلیل منم او دنیا نه شیطان دومره لوی خطرناک شی دی دنه په علم نه بچ کېږي خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمای الله رب العزت علم داسې نه کوي چې د بندگانو د زړونو نه داسې وباس بلکې علما چې وفات کی نیکان خلق وفات کی نو دې سره شي علم ختم شي دا رنګ بل روایت کې داسې راځي کثیر ابن قیس وی زه د ابو دردا صاحب سره د دمشق په مسجد کې ناست یو سړی راغی ابو دردا صاحب ته وی چې زه د مدینه الرسول